یو واقعه په مختصره راس کومه بیا چې دی نو بیا د دې خبره کوم. یو واقعه پې ویم. صحابي راغی نبی علیه السلام له. صحابي چاله راغی؟ نبی علیه السلام له. صحابي ورته وایي یا رسول الله طهرني، یا رسول الله طهرني، اے دا اللہ رسول ما پاک کا، ما پاک کا. نبی علیہ السلام تینا مقبل طرف تو گرداو چی دا سڑی سا پا گڑو وڑو سر دے. علی بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اگو تی ما پاک کا نبی علیہ السلام تی مخو گرداو. صحابی بیا ہوئی چی یا رسول اللہ طہرنی، ما پاک کا، دا اللہ رسول ما پاک کا. نبی علیہ السلام دا نور صحابوں نے تپوس کی دا سڑے خو نشا کی نه دی راغلی، نشا خو نه ده کړې، ځکه پخوا عادت دا و چې دا شراب عام ونته کیو که نه، ایمان چې لا نه راوړی د صحابونو، شراب به اخیستل خرڅول او یا په ابتدا د اسلام کې لا حرمت د شراب هم نه و راغلی، شراب خو یې نه دي څښلي. صحابو یې نه الله رسوله سوچ کې لګیا دی، عقل یې کار کوي. وی ولې؟ صحابي وی دا الله رسول ما زنا کړی دا او دا الله قانون په ما باندې جاری کا. داسې خلکو ته وګوره، ما د پاره چې نښه ده او ما د پاره صراط مستقیم دی، او چې هغوی وایي چې زمونږ په شان جوړ شه په لارو کوڅو کې ګرځي، هغه دا خلک دی چې په خپله راغی اقرار یې وکړو چې الله رسول ما زنا کړی او ما پاک. وایي محلت یې ولور کې د نور شه تپوس وکړه که چې د نشه کې راغلی یا چېرته نور څه ټینشن یې وته او خودکشي نه کوي، په مونږ باندې ځان تاواني که څه حساب دی. نن سبا خو دغه لفظ ده، ناسې نه چې خودکشي کوي خو لکه په مونږ باندې ځان تاواني. تپوس پوښتنه ترې وشو نو وایي چې زنا مې کړې ده او لکه سزا راکړه. نبي علیه السلام حکم وکړو، وی بوځئ او څه یې کوي؟ رجم یې کوي. شادي شوده وخه دا رجم مې ولې ووی، دا واقعه مې ولې ووی، دا مې دې دپاره ووی چې مخکې د غیر شادي شوده ذکر مونږ وکړو چې دا به سل دورې وای. اوس د ده خبره کوو چې تایید پې پیش شي چې صحابي راغی په خپل اقرار وکړو، د الله رسول حکم وکړو یې رجم یې کوي. رجم خو پېژنئ ټول غالبا چې مسلمانان یې، نو رجم دې ته وایي چې په کاڼو باندې یو سړی وویشتلی شي پس د اقرار د دې نه چې ما زنا کړې ده، یا پې څلور ګواهان کالمحل پیش شي. نو دا سړی به څه کېږي؟ دغه سړی به بیا رجم کېږي. کله چې نبي علیه السلام قبر باندې ودرېدو، تقریر یې کو، واعظ او نصیحت یې کو. نبی علیه السلام تقریر کې دا خبر وکړه چې کچرتا د دنیا ټول گناهګاران، مشرکان او کافران نه، مسلمانان خو چې ګناهګاري، د دې صحابي دا غالبا معاذ رضی الله تعالی عنہ د ده دا توبه ټولو ته تقسیم کړی شي، ټولو ته تقسیم کړی شي. د آدم علیه السلام نه روانه او تر دې وخته پورې چې د نن زمانې پورې یا چې د قیامت کله قایمېږي د هغې وخته پورې څومره مسلمانان دي ګناهګار، دا ټولو ته تقسیم کړی شي، نو دا ټول به معاف کړی شي، بیا به هم د دې توبې حصه پاتې شي. صحابي داسې توبه کړې وه. څنګه توبه یې کړې وه؟ داسې توبه پکار ده، هسې نه چې ځان له بیا پټې پټې توبې وباسو. نو دا حکم چې دی دا د الله دی. تورات کې هم دا حکم و، تورات کې دا حکم و چې الزانی دا الشیخ والشیخوۃ اذا زنیا فرجموهما، الشیخ والشیخوۃ اذا زنیا فرجموهما. دا تورات حکم دی، دا منسوخ التلاوات دون الحکم دی. تلاوت د منسوخ دی، قرآن کې نشته، سورہ نور کې د آیات، لیکن حکم یې څه دی؟ باقی دی. الشیخ والشیخوۃ اذا زنیا فرجموهما. کله چې وی واده کړی سړی او واده کړی ښځه زنا وکړي که نه زنا، نو فرجموهما رجم یې کوي، په کاڼو وولي. هلته د الفاظ دي چې راوړي الشیخ والشیخوۃ، بوډا بوډا یاد کړي، بوډا او بوډی.
بوډا او بوډا لا غینې چې دوی ودونه کړي خاطر نه مراد واده کړي نو چې واده کړي سړی زنا وکړه نو فرجموهما رجم کوي